أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. سورة المائدہ 111 نمبر آیت. د دې ځګین اخوا د حواریینو د واقع د عیسی علیه السلام او د حواریینو تفصیلی واقعه ذکر کیږي او ورسره د هغه معجزې مطالبه ذکر کیږي چې کوم حواریینو د عیسی علیه السلام نه کړي و چې د اسمان نه د دسترخوان نازل شي او عیسی علیه السلام نه مطالبه د سکړي و د خپل رب نه سوال وکړي. د ټولو واقع حاصل دادي یو بل کې د عیسی علیه السلام کمزوري ثابتېدلې چې عیسی علیه السلام الہ نه دی ځکه د خپل رب نه به سوالونه کول او سوچ د رب نه سوال کوي د خپل الہ نه د بندي عاجز دی ځکه سوالونه کوي. نو د دې سره بعد هغه خلکو رد وشي چې کوم خلکو عیسی علیه السلام ته خدای پاک نظر کړی دی او د خدای پاک زوی ورته ویلی دی. د دې سره بل درته هغه باطل خلکو باندې به هم رد وشي د دې واقع سره چې هغه سره به د عیسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه دی قائل او بلکې د هغه په نسب باندې تهمت او الزام هم سره لګي. نو دی واقع کې دغه دوه باطل فرقو رد بوش او دا خبره به ثابت ده چې عیسی علیه السلام صرف بنده دی پیغمبر دی. د سیم نه د بیخي پیغمبرۍ نه بار شي لکه څنګه چې يهوديان وایي او د سیم نه د الہ شي لکه څنګه چې عیسایان وایي. دا دوه خبرې به د واقع کې رد شي. الله تعالی وایي اذ قال الحواریون بعغه وکه چې ویل حواریین د عیسی علیه السلام مخلص ملګرو ته وایي. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ بعغه وکه چې من الهام وکړو حواریینو ته. دلته اوحیتو دی اوحیتو د وحی نه اخیستل شوی دی. وحی مشهوره وحی هغه د چې کوم د پیغمبر د الله تعالی طرف نه د فرشتي په ذریعہ باندې یو پیغام یو انسان ته راشي دغه ته وحی ویل کیږي. دا مشهوره معنی ده خو د دې نه علاوه نوري معنی هم ندیشته دی. یو په معنی د حکم سره هم راځي سورۃ النحل کې به ورسته راشي. دویم په معنی د الهام سره هم راځي. الهام تعریف دا ده چې القاء الخير في قلب المؤمن د یو مؤمن مسلمان پړه کې الله تعالی د خیر یو اراده واچي یو اراده به کې وغورځيږي سوچ به کې وغورځيږي دې ته الهام ویل کېږي. نو په دې ځکه کې دا په معنی د الهام سره ده او دا معنی په سورۃ یوسف کې به راشي ورسته تفصیلی انداز باندې. سورۃ القصص سورۃ یوسف کې به دا معنی راځي وحی په معنی د الهام سره هم راځي او وحی تعریف او د الهام تعریف موږ دا وګورئ چې هغه خبره چې بړل کې ولېږي د الله تعالی طرف نه دا معنی موږ ولیکو. موږ د وحی په معنی سره ځکه نه اخلو چې هغه وخت چې موږ وحی کړی و حواریین ته چې حواریین د عام انسانان دي. عیسی علیه السلام ملګری دي او عام انسانان ته وحی نه کیږي هغه د فرشتہ نه راځي پیغام ته نه راوړي. نو موږ ته پته ولګېدل چې دلته د وحی خپل عصري معنی مشهوره معنی نه د مراد بلکې بل معنی ته مراد ده. په دې وجه باندې ټول مفسرینو دغه معنی کړی ده چې وایز او حیث الى الحواریین هغه وخت چې موږ بزله کې واچول د حواریینو ان امنو بي چې ایمان راوړی په ما باندې دا خبر الله تعالی د حواریینو په ځل کې واچول و برسول او زما پیغمبر باندې چې عیسی علیه السلام دی. قالوا دغه حواریین ویل آمنا من ایمان راوړی دی واشهد او ته گواشه باننا مسلمون چې موږ مسلمانان یو یعنی تابعدار خلک یو ستا او ستاسو پیغمبر د دوه باورو. دې ځکه کې د عیسی علیه السلام د ملګرو هغه اهمیت ذکر شو چې دا دومره لوی خلک وو چې الله تعالی د دې پزرونو کې دا خبره غورځولې و د ایمان او د پیغمبر د اطاعت خبر الله تعالی په کې اچولې و او دوی د اقرار کړي وو. اذ قال الحواریون په هغه وخت چې اول حواریون یا عیسی ابن مریم عیسی علیه السلام جزوی د مریم علیه السلام هل یستطيع ربک ان ينزل علينا مائده من السماء آیا حال یستطيع آیا وبکی ربک ربستا ان ينزل علينا مائده چرا نازل کی په موږ باندې دسترخوان من السماء د اسمانه طرفنا. حواریین چې کوم دي د عیسی علیه السلام ملګری دوی رالو او د عیسی علیه السلام ته ویل په ډېر په ادب سره چې آیا ستاسو رب داسې کولی داسې به وکړي زموږ دا سوال به ومني یعنې دا به مناسبي ګڼي چې د اسمان نه یو دسترخوان راښکته شي راکوز شي ځمکې ته
او بده کې خوراکونه پراته مونږ خوراکونه وکړو. عیسی علیه السلام دا خلک منی کو دغه خبرې مکوي، دغه الله تعالی من ازمایښتونه مکوي چې دغه کارونه چې د غیر اسبابونه ورخه خبرې دي او تاسو اسباب نه استعمالوي او دغه کې نه چې بغیر د اسبابونه په الله تعالی من ازمایښتونه کوي. د مؤمن مسلمان سره دا سمون نه خوري چې د په آرام ناشتي اسباب دې نه استعمالي او د سوالونه د کوي چې هغه د اسبابونه ورخوي. در مؤمن سره سمون نه خوري. د معجزات او طلب چې کم دی د مؤمن د پاره نه دی پکار، ځکه مؤمن خو معجزه دی د پاره چې د پیغمبر تصدیق وکړي دلیل شي او ایمان خو ته د مخکې نه راوړی د معجزه باندې تسکی نو دا به ازمایش شي په الله تعالی باندې او د مؤمنانو د پاره ازمایش نه دی پکار په الله تعالی باندې. دویم دار چې کړه د ناشنا مطالبه ته وکړي او دا سوال دی الله تعالی منظور کړي نو دا خو لوی احسان شو د الله تعالی په باندې. د لوی احسان او د لوی انعام بیا شکریا هم ډېر لوی پکاري، بیا هغه شکریا ته ادا نه کی چې ادا نه کړي مستحق عذابونو کې بخته شي. لکه یو طرف ته یو سړی دی ډېر زیات غریب دی هغه د الله تعالی شکر ادا کوي، بل طرف ته یو سړی صحت هم لري مال دولت ارڅ لري هغه باندې د الله تعالی شکر دی، خو د دویم کس شکر ډېر قوي او مضبوط پکار دی بنسبت د اولنی کس باندې. نو دې څنګه چې الله تعالی ساده سوالات ومني چې هغه د اسبابونه ورخ ودی به شکریا هم ډېر لوی پکار ده، بیا به تاسو دغه د وسوسه لري عذاب به در باندې راشي. همدغه شان د الله تعالی نظام دی چې کوم قوم فرمایشي معجزه غوښتل او الله تعالی غو معجزه علی ګل خلکو داغي معجزه احترام بیا نه دی کړي ادب نه دی کړي یی منل نه د انکار دی کړي دی نو بده معنی بیا عمومي عذاب راغل د یخ نه غرق شوی دی. نو کله چې معجزه وي تاسو وغواړئ او بیا داغي ادب او احترام ونه کوي باغي یقین ونه کوي نو بیا به تاسو باندې یو عمومي عذاب هم راځي. لہذا د سیمه کوي الله تعالی وایي اذ قال الحواریون باغه وخت چې ول الحواریون یا عیسی ابن مریم اے عیسی علیہ السلام جزوی د مریم علیہ السلام هل یستطيع آیا وبکی ربک ربستا استطاعت دو معنی دي یو عمل کول دویم طاقت لرل. ځنې خلکو یې معنی کړل چې هل یستطيع آیا طاقت لري ربک ربستا بیا په دې ځکه کې سوالات دي چې آیا حواریون د عیسی الله تعالی په قدرتونو کې شک چې دا به کولی شو کنه به شي کولای. یو جواب چا دا کړی دی چې دا اولنی مسلمانانو ابتدایي مسلمانانو نو کې دې شي ایمان دومره قوي نه شک یو خدا خبره مسترد د ډېر علماء دا رد کړی د خبره صحیح نه ده. دویم جواب چا دا کړی دی چې حل یستطيع په معنا د حل يفعلوا سره دی استطاعت دوی د قدرت تاسو نه وکړي چې الله تعالی دا قدرت لري کنه لري بلکې دوی دا سوال کړي او دا تاسو یې کړي چې آیا ستاره بداو کې سوال زمنګ مناسب دی دا کار به وشي کو بنشي چې ستاره په دسترخوان په محمد نازل کی دا معنی سمون خوري دا ټیک ده چې دا مناسبت په انداز سره نو بده وجه موږ هم دا معنا کوي چې حال یستطيع آیا او بکی ربک ربستا یا مناسب به وګڼي ربستا ان ينزل علينا مائده من السماء چې نازل شي په موږ باندې دسترخوان طرف د اسمان نه. قالت تقوا الله نو عیسی علیہ السلام ورته ویل چې وای رګید الله تعالی نه د سوالات مکوي چې د اسباب نو ورخه دومره غړ سوالونه کوي الله تعالی باندې ازمایښتونه کوي د دې نزان بچ کوي. ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې که ایمان لرئ الله تعالی باندې ازمایښتونه مکوي. قالو دی ویل نريد من اراده لرو ان ناكل منها جمن خوراک وکړه دغه نه د برکت لپاره. دی ویل موږ دې لپاره دا سوال کوو چې د آسماني خوراک راشي او موږ دې خوراک وکړو نو هغه به وجه موږ برکت حاصل کو. برکت یو شرعي څه دا جایز دی بده کې چا شک او اختلاف نشته. دویم دا چې کله د تیار خوراکونه راځي موږ ته نو موږ د مزدورو د خوارونو خلاص شو په حساب باندې نو موږ د الله تعالی عبادت د دین خدمت د دین خورور ته اله راوزګار شو اله به تول شو نو دې د پاره ویل سوال کو. دویم وجه دا ویله وتطمئن قلوبنا مطمئن شزرون زمان زګه یو علم دی علم استدلالي د بدلایل څخه خبره معلومه کی یو علم بالمشاهده چې خپل سترګو باندې ویني نو چې بدلیل سره معلومه کړل خپل سترګو د مولدله نو کار خبره ده چې زیات به ایمان قوي شي زیات اطمینان او تسلی به وشي. لکه مثال به تور باندې ته اوریدلې د جیره شهیدان الله تعالی نه خاوري کوي دا یو علم شو ته پته بل ورځ په خپل سترګو باندې ول د په قبر کې سړی پروت ته روغ رمټ نو ولنه علم مراد دویم علم دی خو د دویم علم سره اولنه علم نورم قوي مضبوط شو. نو حوارین ویل موږ دا سوال دې لپاره کوو چې زموږ زړونه په دې باندې زیات مطمئن شي. ونعلم امن پوي شو ان قد صدقتنا چې یقینا تاسو ته رښتیا ویل دي په کومه خبره کې
یعنی تا موږ ته دا ویلو زه د الله پیغمبر یم نو چې دا دسترخوان راشي نو په دې خبره به زموږ زیات یقین راشي چې او ته واقعي پیغمبر یې. دویم احتمال بر صدقتنا کې دا مفسرین نقل کړی دی چې عیسی علیه السلام دوی ته ویلي چې تاسو کله 10 ورځې روژه ونیسئ د هغې نه بعد تاسو کوم سوال کوئ جایز مناسب سوال کوئ الله تعالی دله قبلوي نو دوی روژې ونیولې 10 روژې چې کله پوره کړل نو بیا د عیسی علیه السلام نه تپوس وکړه چې اوس موږ داسې سوال وکړو چې د اسمان نه دسترخوان راښکته شي ځمکې ته راشي دا سوال به الله تعالی زموږ ومني که به نه مني. نو په دې صدقتنا کې به دې ټکي ته اشاره شوله چې تا چې کومه وعده مو سره کړې وه چې د 10 روژو نه بعد سوال قبلېږي هغه سوال به هغه سوال موږ اوس کوو د دسترخوان باره کې او دسترخوان به نازل شي نو موږ ته پته ولګي چې تا چې کومه وعده مو سره کړې وه د 10 روژو نه بعد سوال کولو هغه وعده سته هغه وینا سته بیخي رښتونې وه. ونکون علیها من الشاهدین او یو به موږ په دې باندې ګواه موږ په دې خبره باندې ګواه یو چې او عیسی علیه السلام ته الله تعالی داسې معجزه ورکړې وه. روانو خلکو ته به دا واقعیت موږ بیانوو چې عیسی علیه السلام ته الله معجزه ورکړې وه واقعي پیغمبر و د اسمان نه دغه شان دسترخوان راغلی و موږ لیدلی و. قال عیسی نو ویل عیسی علیه السلام ابن مریم چې زوی د مریم علیه السلام عیسی علیه السلام چې کله د حواریینو دا دومره دلایل واورېدل 4 وجې ذکر کړې 4 وجونه چې دسترخوان موږ 4 وجونه غواړو. یو دا چې موږ د دې نه خوراک وکړو د برکت دپاره زړونه مطمئن شي ستا په وعدو باندې کلک یقین راشي او دین علاوه موږ ستا په معجزو باندې ګواه هم شو چې ته داسې معجزې لري. عیسی علیه السلام په دې باندې پوه شو چې د خلک هسې ملنډي نه کوي مذاق نه کوي بلکې د خلکو دا وینا او دا سوال د زړه نه دی د یقین نه دی واقعي همدغسې ارادې شته. عیسی علیه السلام چې کله د دې په دې وینا باندې مطمئن شو نو الله تعالی نه سوال وکړو نو ویل اللهم ای الله ربنا چې زموږ رب یې انزل علینا نازل کی په موږ باندې مائدة من السماء یو دسترخوان د طرفه د اسمان نه تكون لنا عیدا لاولنا چې دا شي اختر زموږ د اولنو خلکو دپاره چې کوم په الحال حاضر دي و آخرنا د وروستانو زموږ دپاره چې کوم په الحال حاضر نه دي هغوی دپاره مې اختر شي. اختر په معنا د خوشحالۍ سره دی څنګه خوشحالي به خوشحالي به چې په الحال کم خلک موجود دي هغې دپاره به خوشحالي په دې معنا سره چې سوال قبول شو او چې چا سوال قبول شي خامخا به خوشحالۍ. د وروستنو خلکو دپاره به خوشحالي په دې معنا سره شوله چې وروستني خلک بیا په دې باندې خوشحاله چې زموږ نیکونه داسې خلک و چې الله تعالی تر اسمانونو دسترخوان رالېږلی و موږ داسې خلکو اولاد یو د هغوی کشران یو نو چا چې مشران خلک تېر شوی درون خلک تېر شوی کشران خامخا په هغې باندې خوشحالېږي نو هغې دپاره هم خوشحالي شي. و آیة منک دا به یوه نښه ستا له طرف نه نښه په دې باندې یعنې زما په پیغمبرۍ باندې به د ښکاره دلیلي نښه به چې او عیسی علیه السلام پیغمبر دی. وارزقنا موږ ته رزق راکړه وانت خیر الرازقین یقینا ته غوره رزق ورکوونکی. قال الله نو ویل الله تعالی انی منزلها یقینا زه نازلوونکی یم د دسترخوان لره علیکم په تاسو باندې یعنې د عیسی علیه السلام دعا قبوله شوه. اوس دسترخوان نازلېدله په دې کې د عیسی علیه السلام سوال او د الله تعالی سوال قبلول دا د دې خبرې دلیل دی چې عیسی علیه السلام پیغمبر دی ځکه خو سوال کړی دی او سوال الله قبول کړی دی. او دویم دا اله نه دی ځکه چې الله ته سوالونه کول چې الله ته سوالونه کول نو موږ پوهېږو چې دا اله نه و د بنده و دا مسلې د دې واقعې نه معلومې شولې. نو الله تعالی ورته وویل زه دسترخوان نازلوم علیکم په تاسو باندې فمن یکفر چا چې کفر وکړو دا اوس ادب د معجزې دی چې کوم د معجزه کله نازله شوله او کوم خلکو د معجزې ادب او احترام ونه کړو یې ونه منله نو فمن یکفر چا چې کفر وکړو بعد وروسته له دې نه منکم ستاسو نه فإني یقینا زه اعذبه عذاب به ورکړم هغه لره عذابا داسې عذاب لا اعذبه احدا چې نه مې دی ورکړی داسې عذاب هېچا له من العالمین د مخلوقاتونه. مفسرینو لیکلي دي چې داسې عذابونه مخکې راغلي د عیسی علیه السلام نه مخکې یهودیانو باندې راغلي وو بني اسرائیلو باندې خو د عیسی علیه السلام نه وروسته بیا په چا باندې نه دي راغلي داسې عذابونه. لہذا الله تعالی سخت خبر ورکړي چې د دې معجزې ادب او احترام بیا یقیني ضروري پکار دی او که تاسو د دې ادب او احترام ونه کړو نو په تاسو بیا به له داسې سزا درکړم چې اوس پورې مې چاله نه ده ورکړې یا په آینده وختونو کې به چاله نه ورکوم دې سزا به درکړم. او دې ځکه نه پورې واقعه مکمل شو. واقعه کې کوم دوه خبرې چې دوه غټ مضمونونه هغه ثابت شو. یو دا چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی ځکه تاسو خبرې واورېدلې. دویم اله نه دی ځکه الله تعالی ته مجبور و. دې زمانه واقعه ختم شو. اوس سوالات دې ځکه کې دي
چې عیسی علیه السلام سوال وکړو الله تعالی ولې زه نازلوم بیا را دسترخوان نازل شو که نازل نشو یو خبره دا شو دویمه دا چې کله نازل شو د هغې نه بعد څه چل وشو خلکو د دې تایید وکړه که مخالفت یې وکړو دویم دا دسترخوان چې نازل شو یو پیر نازل شو که نه زیات پیري نازل شوی دی دغه سوالات پسې پاتې شو په دې کې یو رایې دا ده کوم چې ابن کثیر او ابن جریر نقل کړل د امام عطا او د امام حسن بصري په حواله باندې هغوی وایي چې دا دسترخوان بیا نازل شوی نه دی او ولې نازل شوی نه دی کله چې دا وعید ول ده چې که چا د دې نه وروسته کفر وکړ نو سخت عذاب به ورکوم نو خلکو وویل چې بس بیا خو دې نه نازلېږي ځکه چې بیا خرابېږو هسې نه څوک راپکې خطایانې وکړي او خراب شي دا قول کمزورې قول دی دا صحیح قول نه دی ځکه په دې کې د ترمذي شریف یو مستقیل مستند روایت شته چې په هغې کې نبي علیه السلام فرمایي چې دغه دسترخوان نازل شو په دې کې روټۍ هم پکې وه غوښه هم پکې وه او بیا دغه دسترخوان د ځینې خلکو مخالفت وکړو چا ویل جادو دی او چا داسې کار وکړه چې د هغې نه یې خوراکونه کېښود د سبا دپاره او ادب او احترام یې دا و شرایط یې دا و چې کم سلاله نو فلحال به یې وخورئ سبا ته به تږدئ نه نو ځینو پکې سبا له خوراک کېښودو مخالفت یې وکړو او ځینې ویل دا جادو دی بیا په دې کې چې کم کسانو نو هغې نه ځینو نه چادوګان ساز شو ځینې نه خنزران ساز شو ځینې علماو لیکلي ده چې کم پکې مشرانو د هغې نه خنزران ساز شو کم چې ځوانانو هغې نه شادوګان ساز شو اوس دغه د ترمذي شریف روایت چې کم و چې دسترخوان نازل شوی دی او په دې کې روټۍ هم پکې وه غوښه هم پکې وه د دې نه معلومېږي دا دسترخوان واقعي نازل شوی دی او د ابن کثیر د ابن جریر دا قول دا مضبوط قول نه دی دویمه خبره دا ده چې دسترخوان کله نازل شو د یو پیر و که نه د څو پیر به نازل شوی نو په دې کې تفسیر عثماني د موضوع القرآن په حوالې سره لیکلي دي چې دا دسترخوان څلوېښتو ورځو پورې نازلېده وراته به او خوراک به یې راوړ او په دغه کې به دغه روټۍ وه غوښه پکې وه او خلکو به د دې نه خوراک کاوه 40 ورځو نه وروسته چې کوم دی ناشکري وشوله مخالفت وشو او د مخالفت نه وروسته چې کله دوی مخالفت وکړو چې هغې کې څیزونه سبا دپاره کېښودل یا ځینې کسانو ته انکار وکړه چې دا سحر دی دا معجزه نه ده 40 ورځو نه وروسته مس شو د هغې نه بعد په دوی باندې عذاب راغی عذاب په چې په کومو کسانو باندې راغلی دی یو قول پکې دا دی کوم چې ډېر مشهور دی چې د اتیا کسانو یو قول پکې د 113 والا روایت دی چې په دې کې 113 کسانو د هغې نه شادوګان او خنزیران ساز شوي دي او دا 3 ورځې پورې ژوند دي او د هغې نه بعد بیا مړه شوي دي